دا د جنوبي پښتونخوا شهر بوری ده چې نن د عوامي نیشنل پارټۍ ضلع لورلایي لخوا یوه لویه احتجاجي جلسه ترسره سوله. په دې جلسه عام کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خوشحال خان ګروپ لخوا NDM لورلایي او پښتون تحفظ مومنټ هم ګډون درلودی. په دې جلسه عام کې د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر اصغر خان، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مصطفی کمال، د پښتون تحفظ مومنټ عمر افغان او د NDM ضلعي صدر جناب ایډوکیټ شریف خان هم ګډون درلودی. عزیزانو ارباب صاحب چې لکمې کامې تیریک سره د ژوند کوي، هغه کامې تیریک عوامي نیشنل پارټۍ د درځنو په حساب باندې د دې قام د دې وطن دپاره خپل شهیدان یې ورکړي ول او ارباب صاحب د هغو شهیدانو پر لار باندې روان وي، د هغو شهیدانو پر سیاست باندې روان وي چې ارباب صاحب نن د دې قام د دې وطن دپاره خپل ځان قربان کړه، خپله ککره د دې قام د دې وطن دپاره ورکړه. عزیزانو د بټو د غیر اعلانیه مارشالله او د امرانه رویې باغي د پښتونستان د تحریک پیاوړی ملګری د سولیزې او وسلیزې مبارزې استاد قدرمن ارباب غلام قاسي صاحب ته د عقیدت ګلونه وړاندې کوم او د پارټۍ له طرفه څخه دا پیغام سلاحولې ورځې د دا سپېڅلي مبارز په غم شریک یو او ملګري یو او که عوامي نیشنل پارټۍ هر څومره اوږد تحریک اعلانوي پر دا رنګه مبارزه له دې پارټۍ سره به نیشنل ډیموکریټک مومنټ هر وخت ملګري پورې کې دا پښتون قامي تحریک سره تړلي تحریکونه او ګوندونو یو اتحاد جوړ کړی دی. دا اتحاد د بورې د ستونزو د مسایلو او د بورې د ولس په هره معنا په عملي توګه نمایندګي او ترجماني کوي او موږ د بورې دغه کم اتحاد چې دی دا د ټول وطن د کامپاله وطن دوسته ملتپاله ګوندونو مسلانو رهبرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ لامو نیولې تر اباسینه چې کم محکوم مقبوضه پښتون افغان وطن دی په دا کې چې کم قوتونه کم سازشونه کوي د دې بل هیڅ قسم د هر لاره نشته د اتحاد او د ورورولۍ د یووالي لاره ده. عوامي نیشنل پارټي او افغانستان داسې سره تړلي دي څنګه چې باچا خان او فخر افغان سره تړلي دي. د داسې سره پیوند دي. موږ او بلوچ قام او پښتون قام له یو بل سره داسې نه بېلېدونکي ګڼو څنګه چې لر و بر افغان نه بېلېدونکی دی. دغه ټولو سره دغه ټول صورتحال ته په پام سره زه هیله لرم چې موږ به خپل صفونه مضبوطوو، موږ به په ډېره سنجیده توګه په ډېر درنښت دغه د سیاست لاره پر مخ وړو، د قامي تحریک لاره به پر مخ وړو. خلک غواړي ریاست غواړي چې دلته یو سیاسي خالیګاه جوړه کړي، خلا رامنځته کړي. موږ به دغه خلا په هېڅ صورت نه پرېږدو ځکه چې افغانستان الریډي په یو سیاسي خلا کې پروت دی. هغه کوشش لا خوا خلک راپارېږه سول له افغانستانه، اوس دلته خلا جوړول غواړي. ارباب غلام قاسي رنګه خلک په نقشه کوي یا داسې د دا رنګه کردار د خلکو کردار وژنې کوي. موږ به هغوی ته واضح پیغام ورکوو: لر او بر غلام
دیموکراسي ته د خراج عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم او دا سلسلې باندې موږ ناولده نه یو. عوامي نیشنل پارټۍ یا پښتانه په دې سلسلې باندې ډېره شناخته ده. له وخته یې شهیدان هم سوي دي، له زندانونو سره هم مخامخ سوي یو. هغه څه وجه ده؟ هغه دا وجه ده چې د دې وطن خاوندان ځان سمرو، دا وطن خپله مور سمرو. دلته که د دهشتګردي مسله وي، که د واپډا مسله وي، که هر ناروا عمل وي، په دې کې به موږ راوځو، تر سرو به هم ترځو، تر مال به هم ترځو، تر هر څه به ترځو. د دې خپل وطن دفاع به کوو، د خپل وطن د بابادي غواړو. په هغه کې بیا نه یې له جیله وېرېږو، نه یې له مرګه وېرېږو، نه یې له هېڅ څخه وېرېږو. که هر ناروا عمل زموږ پر دې وطن باندې راځي، موږ به په اوله کې مخه نیسو. دا د ستا د برمې بیل چې دی دا اوس په 100 کروړو ته رسېدلی دي. ستا د مځکې قیمت 100 کروړو نه دی، دا اوس ما ته رایله. دا ټولې منصوبې دي ستاسو د بوري څخه نیولې، ستاسو د دوکیې پورې، در چمالنګه پورې، در چمنه پورې. دلته د کویلې، دلته د سنگ مرمر، دلته د کرومایټ په وجه وطن قیمتي دی. هلته د باډر د تجارت د وجې وطن قیمتي دی. ټول وطن یې فیډرل لینډ ډیکلیئر کړی دی، سرکاري وطن یې ډیکلیئر کړی دی. د خلکو د پلارونو د نیکونو مځکې در څو لاندې کړي دي. نو چې پر دې قومي اتفاق نه وي، ته به پر څه شي اتفاق کوې؟ ته به پر کوم کار راوځې؟ تا ته کارخانه نه درکوم، ستا زمینداري نه آبادوم، تا ته روزګار نه درکوم، خو ستا باډر بندوم، ستا د تجارت لارې بندوم. چې زه کارخانه نه لرم، زه زمینداري نه لرم، زه الټرنیټ روزګار نه لرم، زه په یو پارسل بوره وړه یا په یوه ډبه وړي یا په اړولو یا په راړولو 100-500 زر ګټم، 10-20 تنه حیال په دې باندې ساتم. ته دا غیر قانوني دي. او زه د تا پوښتنه کوم، د دې ملک ټول غلا دا چې نن د قرضو وړاندې کوي، په قرضو یې ډوب کوي، د نړیوالو ادارو یې مکروزه کوي. دا غلا پښتنو نه ده کړې، نه د بجلۍ غلا پښتنو کړې ده، نه د کارخانې غلا پښتنو کړې ده، نه د کسټم غلا پښتنو کړې ده. دا غلا یې ټولې دوی کړي دي. د ګرد پاکستان د ټول پښتون افغان وطن ټول سرمایه‌داران سره یو ځای کړ. کومه سودا چې جرمنانو د جزیرو په نامه یا د کوم کاروبار د لارې چې په امریکا کې د دوی کاروبارونه دي، دا ټوله سرمایه د دوی برابره نه ده. خو بیا هم خلک زه در ګرېوان نیولم، وایي غلا تا کړې ده. 1000 روپۍ بیل دې نه دي جمع کړی، 1000 روپۍ بیل دې نه دي جمع کړی. کامه پر دې راوتل غواړي، په دې سر خلاصول غواړي. مسله یې زما او ستا کام ته جوړه کړې ده، زما او ستا وطن ته یې جوړه کړې ده. چې تر څو پورې په یو لوی یووالي، په یو قومي اتفاق ما او تا سره یو نسو، د دې بلا ځان نسو خلاصولی.